إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. محترم حاضرین، واقع بدر شروع او د صحابه بادری چې په بدر کې ډېر په بادری باندې صحابه جنگ کړو. وایي کې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دا ذکر روانو چې بدر کې خپل پلار هغه استعمال کو او پروايي ولونه ساتل چې دا زما پلار ہے. اگر کاول کې ډېر لحاظ یو کو پلار نه بیزان طرف تکو، پلار په دې زوی پسې لګېدل وو. اخر چې دې مجبور شو چې دا پلار ما پریدي نه راولګي رشته مړ کو. ابه شری مسله دا یو سړی پلار دی، کافر دی، مشرک دی، نو تبا ظاهری اکرام او اعزاز دا غسر کې احسان به مسره کې، ظاهری اکرام احترام به هم کې. ځکه د مور او پلار حقی په بچی باندې او کله چې دا حق تکلک ودرېدو نو کوشش به دا کې چې تی په خپل لاس منډ نه کې بل چاته مقور کې ظاهری دا به دبیم ستاد الله سونش. لیکن چې ته مجبوری چې پلار اوس په ما باندې اقدام کوي، ما پریدي نه وجنی می به په دغه ټیم کې ستاسو لپاره دفاع هغه جایز ده. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه اول کې دا کوشش وکړو د پلار نظام طرف تکو، زما مخې ترانه شي یا زه د هغه په لاس باندې مړ نشم
لیکن پلار چې په قلاریدو نه نو دا بیا په دې باندې عمل وکړو. دا د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه هغه مینه ده د اسلام سره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ابو عبیده لقب ورکړی دی امین هذه الامه. دې امت کې ډېر امانتدار انسان ابو عبیده ابن جراح دی. نجران وفد راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره باس مباحثه کوله. بیا آخر نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته دعوت د مباهلې ورکو. هغې انکار وکړو، جزیه په ځان مقرره کړه چې موږ به کال کې دونه مال تا ته رالیږو او تاسو به موږ ته څه نه وایئ، دې جزیه وایي. کله چې دی تله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله چې اے د الله نبی ابعث الینا رجلا امینا، موږ ته یو کس راولېږه امانتدار چې کومه جزیه وله موږ ورکوو هغه روغ په روغه تا ته ادا کوي او د هغې نه څه پټه نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ابعثن معکم امینا حق امین، زه به تاسو داسې کس ولېږم چې هغه به امانتګري او حق امین به وي، رښتیا به امانتګري. ابو عبیده ابن جراح پاڅو چې ته د دې څخه لاړ شه او د دې نه به جزیه راواخلې او را به وړې. د دې وجه نه دا لقب درته میلاو شو چې د دې امت امانتګر. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خپل چې خلیفہ شو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ټول فوج مشر خالد ابن ولید مقرر کړو. عمر بن الخطاب رائے داوا خالد په ځای باندې ابو عبیده ابن جراح دا امیر مقرر شي. دا عمر په خپل مصلحتونه وو، لیکن د ابو بکر صدیق ته خالد ابن ولید هغه خوښو. کله چې ابو بکر وفات شو عمر بن الخطاب والی شو، په عین دقه موقع کې صحابه روم ته تللي وو. اول ته د رومیانو سره مخامخ جنگ وو، 1,000 صحابه او هغه طرف ته په لکاو تعداد کې رومیانو. ټول مشري چې کوم د خالد ابن ولید سره وه، دغه ابو بکر صدیق دا خالد ته عراق نه ورته لېږلو. کله چې عمر خلیفه شو نو عمر رضی الله عنه خالد ابن ولید د امارت نه لرې کو، د هغې په ځای ابو عبیده ابن جراح ولګو. جنگ شروع. په دې جنگ کې قاصد راغی، ابو عبیده ابن جراح ته ویل چې عمر ابن الخطاب خلیفہ شوی دی، هغه ته امیر مقرر کړی د ټول فوج کمان تا ته سپارل. خالد ابن ولید معزول کړی. خالد ابن ولید تم پته ولګېدله چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه زه معزول کړی ما، ابو عبیده ابن جراح مقرر کړی. لیکن صحابه د حدود مشرو د دې سره پروا نه ساتله. ابو عبیده ابن جراح دا سوچ او فکر وکړو، اوس د عین موقع کې دا خبره منګه را کار کو سنه په مرګرو بد اثر پرې نه وځي.
نو هغه خپل کمان سنبال نکوم دقسې خالد ته پرېښی او خالد مې ویل که دا کمان اوس زه سم دواره زه ابو عبیده ابن جراح ته حواله کړم چې نه چې په ملګرو بد اثر پرې نه وځي نو جنګ یې کو چې کله الله له غلبه ورکړه او علاقې فتح کې قبضه کړې نو خالد ابن ولید راغی ابو عبیده ابن جراح ته ویل چې خپل امارت دی واله خالد ابن ولید ته ونه کتل چې زه ته هدین لري شوی ما ولې زه دونه خواري کوم او دونه قرباني کوم نوم به د ابو عبیده ابن جراح وشي کله کله موږ تاسو یو تند هدین لري کو هغه به فساد کوي قرآن کوي زمونږ ستاسو د ملک یو د طبعي سبب دا ده چې یو تن انتخاباتو په ذریعه راشي هغه نورې پالټۍ زه د دې چې هغه څه حمایت وکړي هغه فساد کوي دته انتشار جوړي چې راشي یو قسم انتشار ته جوړ کا ذخیره اندوزی ته کوي ډالر ته ګراني پیسې پټي دغه سي رشوتونه اخلي نو قسم رکاوټونو ته جوړي چې دا مخ کې لاړ نشي نو 15 کال دا برباد شو 15 کال بل حکومت ورغه دا بل ته داغه په خلاف باندې ولاړ نو ذلت سره به موږ دغه سي وخت باندې مخ کیږو تر څو پورې په صحیح معنا باندې دا شی راغلی دی خپل موږ تاسو وکړو یو پارټي د بل پارټي خلاف کوي بل د بل خلاف کوي دا نو اجازه لکه د انتخاب د پرې چې دا 15 کال حکومت مو په شریک او چلو عوام ته پیدا ورسیږي نه چې دنوم د دونش دا ښه کارونه وکړه به خود د نوم کیږي او دغه خو پارټي مضبوطیږي دغه خو کسان ډیریږي راشه سرکاوټونو ته جوړ کا په دې وجه موږ عوام ذلت طرف ته روان الله دې په موږ تاسو په خپل رحم وکړي خالد بن ولید ته ونه قتل سم جنگ په میدان کې وکړو داسې جنگ وکړو چې خپلم جنگ ته وته او ځان صرف 400 هغه کسان چې هغه مرګ ته تیار خالد بن ولید نګر چا پرتا وې دام د ابو عبیده ابن جراح هغه اخلاص او دغه څه د خالد ابن ولید اخلاص مو هغه د عمر ابن خطاب خالد څخه سورانه نه و کله چې خالد مړ شو نو ویل زنانو ته چې ګوري خالد ابن ولید باندې خیر او جاړی خدا سے جڑا او کې چې پاکي چغې نه او غریوانونه په ونه وای دغه خالد ابن ولید دا یو غټ کمال والا سړی وونتي محروم شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه هغه د الله او د رسول په مقابل کې چاته اون قتل او دا د ټولو صحابه صفاتو ځان لدی یو نو ټولو صحابه الله او د رسول په مقابل کې د چا پروا نه ساتل عجیب خلق داو چې هغه ټول عادت او رسمونه به شاته کړ ایمان مخکې کو بعضونه بعضی خبرې شوي د خپل قومیت په بنا روسته به تدارک کړي دی چې دا موږ څه وکړه او موږ ډېر نقصان وشو روسته واقع ذکر کوو ان شاء الله به ته تدارک کړي دی چې دا موږ څه چلو کو ولې دا خبره ما وکړه ما نه ولې دا نقصان ما نه وشو به دا غیر پر ډېر قسم اعمال نیک کړی دي دې خبرې نه حسد او پکاوي زمانه لري شي نو صحابه رضوان الله علیهم مجمعین دې ټولو کې دا صفته سره الله او رسول د پاره د چاپ سره پروا ساتل نه لا تجد قوم یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله او په رسول یوادون من حاد الله ورسوله روایتو کې راځي انصارو کې عبد الله ابن ابي دا د منافقانو مشهور هو او دا منافقتم د ظالم
صرف د مشرۍ د وجه نه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې انصارو کې بل څو غټ سړی نه و، د عبد الله ابن ابی و. نو د مدینه انصارو دا اراده وا دا د مشرۍ تاج او پټکې موږ د تور په سر کو، دا بس موږ مشری. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو، صحابه په خپل منځ کې ویل چې رسول الله زموږ پیغمبر دی، دا زموږ خلیفہ دی، دا زموږ مشر دی، زموږ نور مشرانو ته ضرورت نشته چې ځان له مشور ونیسو. سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، دا د خپل خپل قومونو مشرانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مشر کو. وی حدیث کې راځي فشرق بذلك ابي، استنمري ابي ان خطلا، دا خو مانه مشری لاړه محمد رسول الله تعالی اول کې ښکارا خلاف کې ولاړو بدر پورې، دا بدر نرستو کې رو پریوتلو، ظاهر کې اسلام راوړو. خود د یو زویو هغه نو عبد الله، هغه ډېر مخلص مؤمنو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کلک ایمان راوړ. یو ورځ دی عبد الله ابن ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې تیرېدو. عبد الله ابن ابی او سره د نورو کسانو نه لار کې ناستو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلۍ ډوړې وکړې، د ډوړې پاغي باندې ورلې. نو دی عبد الله ابن ابی خپل پوزه خپل پټه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل لا تغبروا علینا، ډوړې مونږ ته مکوئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل مونږ ته مجلسونه ته مه راځه، مونږ ته دعوتونه راکې، لا توزینا بذلک، بل ځای کې کېنه به چې څوک درځي هغې ته یې کوه، مونږ پسې مه راځه. دا خبره چې زوی ته ورسېدله، یاره زما پلار را لګېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې. نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله نبی، زما دا پلار مستحق د قتل دی او ما ته حکم وکړه زه په خپل لاس باندې ووژنم، بل چاته مه وایه. ولې څه نه چې بل څوک یې مړ کړي او شیطان ما ته په زړه کې بیوانه چې دا ستا د پلار قاتل دی او ایسته مې باعث کې په دې باندې چې ستا هغه زه مړ کړم، په جهنم ته به پې زه لاړ شم. ما ته پرېږده چې زه په خپل لاس باندې ووژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه، د خپل اکرم ابا که د خپل پلار عزت یې کوه، احترام یې کوه. یو غزوه کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو، غزوه د مریسیع وه. پای کې د دو صحابو په خپل منځ کې جنگ شو، یو صحابي مهاجر او بل انصاري و. خپل منځ کې گپ شپ لګاو، د یو مهاجر را ولګېدو، انصاري اوس کونډلو، هغه له څپېړه ورکړه، دموله څپېړه ورکړه، په منځ کې جنگ شو. په دې جنگ کې انصاري आवाज وکړ یا للانصار، اے انصارو. مهاجري आवाज وکړ یا للمهاجر، اے مهاجرینو هلئ راشئ. انصاري سم جنگ دی، دته قومي دعوت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انها کلمه منتنه، دا خو ډېره بدبویه کلمه ده. تاسو د انصاریت او د مهاجریت او د قومیت आवाज کوئ، دا خو ډېره بدبویه کلمه ده. ابدعوه الجاهلیه وانا بین اظهرکم، زه به تاسو کې ژوندی یم او تاسو د جاهلیت خبرې کوئ. دا مهاجر دی او دا انصاری دی او دا پلانکی قوم دی، دا پلانکی قوم دی، ولې کوئ؟ دیو وجه زموږ ستاسو اسلام د قومیت او د لسانیت قائم نه دی. او دا ذهن کې کېنوئ، کم یو پارټي کم جماعت چې هغه په قومیت باندې دعوت کوي د الله مخکې نه بوځي. زموږ ستاسو په دې پاکستان کې جماعتونه وګورئ،
کم جماعتونه چې دعوت په قومیت ورکوي دا مخکې نه ځي کلونه به پې تېر شي خو لیکن ترقي به نه کوي د هغه علاقې نه به بار ته به نه وځي او کم انسان چې قومیت دعوت نه ورکوي عمومي دعوت ورکوي د هغې جماعتونه مخکې ځي تجربه وکړئ زموږ ستاسو په دې ملک کې قومیت پارټۍ دي قومیت قومیت والا د خپل ځای نه خوځېږي هغه په خپل هغه ځای کې بس ځکه چې دا دعوت شریعت موږ ته نه وایي موږ دې د قومیت خبرې وکړو شریعت موږ ته اسلام ویلی دی په دې اسلام باندې تاسو بل سرونه شئ کونو عباد الله اخوان الله رونه خپل منځ کې شئ ها جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قبائل ومختلف قبیلو الله تقسیم کړي صرف د دې لپاره چې صرف تعارف وشي الکه پلان کې کم قوم پلان کې قوم عبد الله پلان کې قوم زید د پلان کې قوم صرف د تعارف لپاره ده نور ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزتمند الله په نسبت متقی دی چا کې چې تقوا او د عزتمند دی د الله په نسبت چا کې چې تقوا نه و د الله په نسبت باندې محترم او عزتمند نه ده دا د قومیت دعوت الله منتبه کړي موږ ستاسو په دې ملک قومي علمي په وجه باندې خپل ملک کسان دي او په مصیبتونو کې مبتلا دي ولې قومیت لسانیت زپلان کې قوم هم زپلان کې قوم هم چې کله اسلام شو اسلام او به د ملک شو نو په ملک قومیت ولې چلے دي ټول حقوق په یو شان ادا کې فرقونه باندې کې چې دا پلان کې دا پلان کې دا پلان کې نه د ټول حق دی چې هغه ادا کړی شي د وجه نه دې قومیت او لسانیت په بنا د ملکیت په بنا دونه نقصان ته موږ پرې وتري دونه نقصان ته چې لکه کې حالات راشي موږ تاسو وګورو په میډیا باندې لکه د خلکو د یو بل سره د اسلام رستو د قومیت مخکې ده ملکیت مخکې ده اسلام رستو ده داسې خبرې یو بل پسې کول چې خبرې عام انسان چې انسانیت پکې چا پسې بهونه کې پاتې شولا مسلمان د دې وجه اصل کې هغه دا چې تربیت په قومیت باندې شوی قومیت شریعت موږ ته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه د جاهلیت خبرې کوي هم کوي دې وجه نه موږ تاسو راولګیو دا ماجر دی او دا فلان دی او دا افغانستان والا را لګي پاکستان والا پسې خبرې کوي دا فلان دی او دا دی دا هغه کسان اکثر دا خبرې کوي چې دا د بلچا الکار دی بلچا یا د اندوانو الکار دی یا د اسرائیل الکار دی دی قومیت ته دعوت ورکوي که نه چا کې انسانیت ته او چا کې اسلام دی هغه به هېڅکله د قومیت خبرې به ونه کړي هغه وایي ضروره په هر ځای کې مسلمان دی زما ورور دی زه د هغه سره تعاون کوم زه د هغه سره مدد کوم دې رابطه کې خبره وشوه په دنیا کې هر ځای کې چې یهودي دی هغه به د اسرائیل حفاظت وکړي ګور امریکا چې کومه ده امریکا نسوارا دي اکثر کسان نسوارا دي لیکن د هغې چلونکي کسان یهودیان دي هغه امریکا د اسرائیل په تحفظ باندې ولاړه ده هماغه هغه ولا چا ولا ورکړه بیت المقدس الامریکي ورنکو هغه په تحفظ باندې ولاړه ده سره دا چې يهود او نصارا په خپل مز کې دشمنان دي قران کې دی قالت اليهود ليست النصارى على شيء يهود او نصارا کافر دي دا پسې دین نه دي او قالت النصارى ليست اليهود على شيء نصارا او يهوديان کافران دي په هیڅ شي باندې نه دي لیکن الته يهوديان دي هغه يهوديان د اسرائیل تحفظ کوي په تمامي دنیا کې چې چرته اسرائیلی ده هغه تحفظ کوي د اسرائیل ځکه دغه مرکز ده په تمامي دنیا کې يهودي چې څونه آمدن ده او په هر ځای کې ده هغه د خپل آمدن څخه عیسی هغه اسرائیل ته استره ده
هغه مملکت په چلیږي دی وجنه په دنیا کې نمبر 1 مالدار انسانان د اسرائیل والا دي میډیا باندې مغي قبضه کړي اڅونه میډیا چې کوم د داغي زیره دستا يهودي په قبضه کړي تعلیم باندې داغي قبضه ده په اسرائیلو کې چې چا عام پروفیسوري چوته وي چې دا پروفیسوري نکړي هغه ته سره تعلیم یافته وي دا کته لسم پاس او شپاړسم پاس دا خو سره په تعلیم یافته کې حسابای نه ترڅو پورې پروفیسوري نه کړي تعلیم کې مخ کې میډیام داغي سره مالم داغي سره زموږ تاسو د مسلمانانو مالونه دي داغي په بانکونو کې پراته دي او به تمنګو تسوال کو منګل لګراکا ابو هغه ته اخلو کو سودونی ته اخلو د دې په بانکونو کې د چا پیسې پرتی دي هم د دې مسلمانانو پرتی دي مسلمانانو د ملکونو سربراهانو زمنګ تاسو د ملک سربراهانو ټول پیسې هغه څخه پرتی دي بارې دي نه استری دي هغه ته به په سوال باندې اخلو په دنیا کې ټول يهودي دغه حفاظت کوي لیکن موږ مسلمان ولې د مسلمان خپو په کاردار چې هر مسلمان چې هر ځکه اسلامي ملکی داغي حفاظت د الله نه وغواړي هغه په بدونه وي هغه د اصلاح د پاره د الله نه دعاګانې وغواړي او دا يهود او نصارا مونږ په منځ کې څه کړي په منځ کې مونږ اچولي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه ویل چې دا د جاهلیت کلمه تاسو وایي لازم موجود ما لال انصار او مهاجر به ته خپل منځ کې جوړ کړو عبد الله ابن ابي په دې غزوه کې تلو هغه ته چې پته ولګېدله چې یو مهاجر را لګېدلی دی او انصاري سره جنگ چې او بیا आवाज مهاجرینو ته کړي او مهاجرین به را پاتېدلي دي هغه سره ودرېدلي د انصارو په خلاف باندې وې دا خو د دې مثال د څه دی وې ثمن کلبک یاکلک سپه خوراک لورکا ورکا چې کله د خمس کو او په مستی کې راغې مور شوې به پتا باندې چکو لګي او مالک چکو لګي دا مهاجر را لزم مدینه ته درکه نه لګي د منګله خوراکونه سکاکونه ولا ورکړو زمنګ په پیسو زمنګ په مالونو باندې دیو اسوده شو او سره لګي مونږ ته نیږي لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العظ من الاذل چې مدینه ته واپس شو نو موږ به د مدینې نه ليخرجن العظ من الاذل عذب را لګيګو ازل به داغینه وباسو معنا موږ انصار به را لګيګو دا مهاجر به د مدینې نه شړو عذاب خالقو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ازل ویلو از موږ تاسو دا مملکت والا مشران زر حالات چې دغه شي غریب له زور ورکی الکه ماجر نيسو غیر قانوني راغلی هغه ونیسو دا غیر قانوني چاره واسطه هم تاره واسطه پاره کوم د پیسې واغسته ولکاورو روپې تیوالی پاغه طرف دی راوړل او اوس د پاسه ته غیر قانوني نسم په چا نيسي په داسې کسانو نيسي چې هغه ستا قانون سره د پروانه ساتي داغه د پاره مقدر رشوت ورکه اوس ما او تانيسي پاره کې قانوني هغه کم چې وای قانوني په کې نيسي چې راچي او رشوتونه تی اخلي ته خو ال قانون پاس کوا چې ستا قانون چې څوک تنفيذ کوي هغه خو انسانيت والای او هغه قانون په صحیح طریقه باندې تنفيذ کوي رشوت والا خو نه چې پاغي به صحیح طریقه عملو کی چا څه ظلمونه کی نو دا قوانین ټیک دا خپل ترتیب د اول نو کا چې کسان راوړي قانون دې توک په قانون برازي راواد وړول به له ترتیب په صحیح ترتیب باندې وکړه چې دا غیر وجنه به خلک ظلمونه کوي غریبانان چې مثلا دلته راغلي هو الته خوشاله نه دي الته تنګ ځکه دلته راغلي او تر علاګي دا تنګي نو نورم د الله هغه عذاب ته دعوت ورکولې او دا اوشړې لری کوي خپل ځای نه ولری کوي رسول الله کله چې دی دا خبر او کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي دا راوړه ته ویل اې دا الله نبی عبد الله ابن ابي دې خبر او کړه هغه ته ویل
عبد الله ابن ابي نبی صلی الله علیه وسلم راغوښتو وتویل تا د خبره کړې ده هغه قسم کو قسم دې ما دا خبره نه ده کړې انکار وکړو نور صحابه ویل چې دا الله نبی عبد الله ابن ابي خو مشر سړی دی او خيار سړی دی سنجیده سړی دی دې چې وی چې ما نه دا کړی دا په دې خپل خبره کې رښتیا وي او کېږي دا زید ابن ارقم چې کوم خبره تا تر رسولې ده ازوان الک دې پورا په خبره باندې پوښیوي نه است رسول الله صلی الله علیه وسلم توبې د خبرې تصدیق وکړه زید وای زه ډېر سخت پریشان شوم عمر امراغه ترم امراغه دوانو راته ویل څنګه څه عیسو پتا باندې چې تا د ځان نه یو خبره جوړ کړه او را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ویلا تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر کې متوس دروغجن غونته کې راغی چې را داسې بيزه خبره ما ته کړې ده زه ډېر سخت پریشان وم الله تعالی آیاتونه نازل کړ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله واذا منافقان هغه کسان دي چې ویلي دي چې د رسول الله او صحابه باندې خرچه مکوي اصحاب صفو باندې خرچه مکوي پر رسول الله خرچه مکوي حتى ينفضوا ریجه دا د پیغمبر د خوانه خوارو وارش دویمه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز من الازل ودي وی چې موږ مدینه ته لاړو عزتمن برا لګیږو ازل به د اغین وباس واسو به د اغین رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایتونه او تنازل شو صحابو کې پته ولګېدل چې عبد الله ابن ابي دا خبره کړې ده بس نبی صلی الله علیه وسلم درگذر کو ولی نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې هغه به منافقانو ته صبر نه ویل هغه وخت کې وجداد کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سزا ورکړې وي ظاهر کې منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم مرګري او خلق به ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني دې د وجنه رسول الله هغه ته سنویل ما په کړ پرې پوسټ بس صحابه باندې سفر روان کو او دمه مولا ورنکړه چې لکستړي شي د دې لپاره چې دا خبره تیر شي کله چې مدینه ته دی ورسېدل د دې عبد الله ابن ابي زوی امخ کې قسم کوله هغه دا ټول حالات کتلی وو پته متولګ زما پلار دا خبره کړي مخ تراغه مدینه ته چې کملار ده باغې باندې ودرې د تورې راويستله او داسي اوچته رسیونی ولا کله پلار راغې دې پلار وخی ونیو او ویل قسم په الله چې تر هغه وخت پورې تازه مدینه ته پرې نه دم چې تر څو پورې راته رسول الله اجازه نه کړی یو او دویمه دا اقرار دې داغې نه رسټو به کړی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه عزتمن دي زليله الله به پرې دم رسول الله پرې خوستینه نبی صلی الله علیه وسلم راغې او ته ویل پرې ده پلار ته اجازه ورکړه هغه ټیک ته پرې دمه خو بل اقرار وکړي لاري مجبور کو په دې اقرار باندې دې ته ایمان ویل کی دا چې کله زمونږ تاسو لقوند کې اختلاف راشي به بس موږ تاسو د ایمان د قومیت پته به ولګي چې ایمان من کې څونه دی قومیت من کې څونه دی زمونږ پلار د چا سره لګورانه وکړه او چا سره باسو کو جنگ واچو موږ په ټولو په منډه ور رواني دا به ګورو نه چې رسول د پلار په حق ده که په ناحق ده موږ چې د پلار سره جنگ کوي او د کسه جنگ دی صبر نه کوو چې تحقیق کو چې رسول په حق ده په ناحق ده نه بس والو ټکول شروع کو دا غزمن د اسلام سره منافي عمل له
اسلام سره منافي عمل لا دی چې پلار د جنگ د اخلاص یې که تحقیق وکړه تحقیق نه رسته چې پته ولګي د پلار د پزیته دی ظلم دی ورش تستا انسانیت او سړیتوب دا دی چې هغه نه مافي غواړي چې ورځ ما پلار مشر دی تاسو ته زیته کنزله تکړه ده سپېړه باندې والے زرا غله مافي د نه غواړم زما پلار ماف کوي ما ماف کوي او کستا پلار مظلوم دی هغه ظالم دی ورشو تیرور ما پلار سدي ولې زیته وکړو به پس لاغې نه وکړه خدا معاملہ به ال کو چې انسان کې اسلام ایمان قوي دغه ټیم کې بیا منګه ایمان شاته غرزو اسلام شاته غرزو خپل قومیت او پښتو غیرت اغم را پورته کړ الله ضرور می جنگ دی الله د وراره می جنگ دی الله د خپل می جنگ دی او کسان هم را غواړه د پلان کې مرګری را غواړه مرګر انسان دواره رسی کی دا ګوري نه چورو دا قرانه چاته دی څوک په حق دی څوک په ناحق دی دې ته ویل کېږي ایمان دې پروا اون ساتله ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوره ایمان او امین د دې امت ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جنگ کې صحابه ته بعضو کسانو مبارکي ویل چې د مکه مشرکانو سره بنو هاشم کسان دي چې پاک ازما تر ده همدارنګي نور د بنو هاشم کسان دي هغه دی جنگ ته په زور راوستل شي دي وجنه بیان ها گرفتاری کوي ویني صحیح وجنه بیان ځکه دا غریبان مجبورن راغلي دي خوخه نه وا جنگ ته دراتلو نه پر رضا دي او په دې کسانو کې یو ابو البختری دی ابو البختری هغه پکې دی وې دې کسته هم تاسو څنګه وایي ځکه دا مجبور دی ابو البختری مشرکو کافرو په مکه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیر خوایي لټولې ده بعضی کافران دي چې کافران خو سره د کوپر نازړه کې نرمي لري ورګه کده مسلمان خلاف مکوا پرې د خپل کار ته زکه هغه دی وږي او بعضی کافر دي چې هغه د مسلمان په خلاف باندې کلک بارځه کې ولاړی داب البختری او کافر مشرک خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پسړه کې مینا او شفقت یو دغه وجه نه کله چې مکه مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې خط لیکلی او داغه د قوم قبيله په خلاف سقيفه هغه خط لیکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او قوم درې کاله په شعب ابي طالب کې محاصره مخکې تیر شوی چا سره اغستل او پنه کول اغستل پنه کول چې پنه خرڅاو نکاح سره نه کول اني ولا څوک په نکاح ور کول او که څوک سره تعاون ساتي داغه په خلاف بم بیکاټي تر څو پورې چې رسول الله مونږ ته نسپارله دغه خطي لیکلو په کعبه پورې ځوړن کړو داب البختری را اولګېدل او کسان د ابو جال په خلاف باندې راغون کړو او ویل دا خو ظلم دی تاسو کسان په شعب ابي طالب کې محاصره کړي اس تعلقات سره ساتي دا ظلم دی زه دې ظلم خلاف او کسان ځان سره اودرول راځي ما سمرګری چې زه دا ختم راش کوم او دا لوز امر علماءتو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان ایمان راوړی دی دین قبول کړی دی لیکن موږ لدا جایز نه دي چې داغه په خلاف باندې بیکاټ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه احسانات او دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ابو البختری بم نه وجنای قیدی به کوي او د بنو هاشم څخه کسان
په زور راوستلی شوي دي چې پاک زما تره عباس هم دی دته به هم څه نه وی او بعض علما وایي د عباس پټ اسلام راوړی په مکه کې خو مکې مشرکانو د یری د وجې نه اسلام یې نه شو کاره کولی او د مکې مشرکانو سره به هماغه مړی ژوندی به یې سره کو په هغه طریقه باندې تعلقات به یې ورسره ساتل په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو حذیفه ابن عتبه دا هم صحابي دی مهاجر د هجرت یې کړی او په دې بدر کې د پلار د تره د رور په اول کې چې میدان ته ووتل چې تاسو کې څوک شته چې ما سره مبارزه وکړي حمزه پسې ووتو علي پسې ووتلو ابو عبیده ورپسې ووتو درې واړه ولا مردار کړو نو د پلار هم په بدر کې مردار شو ترې مردار شو ورور مردار شو نو دې حذیفه دې وخت کې یو خبر هغه قومیت په غالب شو قومیت نو ویل چې ښا منګه انا نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا وعشيرتنا ونترك عباسا من بخپل پلاران وجنو خپل زامن به وجنو خپل رونه به وجنو خپل قام قبیل سره به وجنو او عباس ته موږ څنګه وایو والله لالحمنك السيف قسم دې که ما تراغه زه په دې تور باندې وامه خبره وکړه خلینه وخت لاته تا قومیت غلبه وي کله کله په انسان باندې لکه ما مخکې ویل منګ عزیزانو باندې څه کیږي کله چې دا مړې ژوندې په منګ راشي یا د غصې او د جنگ حالت راشي به په دې وخت کې منګ د اسلام او د قومیت پته لګيږي اوس دې وخت کې اسلام په منګ غالب دی که قومیت په منګ غالب دی بیا هغه وخت کې اسلام شاته دی اسلام صرف مانځه ته دی مونږ په اسلام کو رپولدین به کو یا به نه کو او یا په سینه لاس دو یا به نه کړو چې کم یو ته وایو دغه ځکه به اسلام دی به په مړی کې اسلام نه دی به قوا یرا خلق را پسې خبرې ونه کی واده کې بیا وخت کې اسلام ته نه ګورو مړه دا بس خوشالي راغله ده چا سمران رااله به په دې ټیم کې اسلامي قوانینو ته نه ګوري چې اسلام دی وخت کې ته څه وایي دې ته قومیت غلبه وایي او په هغه باندې غلبه شو خروستو پسې خپه ده نو کله چې دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه شو عمر بن الخطاب وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا ابا حبس عمر بن الخطاب وی اول ځل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کنیه د ابو حبس کې قستلا اې د حبس پلار عربو به دا کنیه کې قستلا او دا کنیه سنت تا چون کې زمونږ د احادیث او د سنت سره تعلق نشته ځکه به دې نه پوهیږو موږ ځان سره نور القاب ګدو پلان کې او پلان کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیه ابو القاسم و ابو بکر صدیق کنیه و ابو بکر نوم خپل عتیق عمر کنیه ابو حبس و عالم مختلف کنیه وی عثمان وی صحابه ولا نبی صلی الله علیه وسلم کنیه اخیری دا کنیه سنت طریقه ده دیو جن عرب دا کنیه دې ځکه هغه حدیث سره واسطه او تعلق د زمون پښتنو د دې سره موږ عادت نه او ځکه دا کنیه موږ نه ګرو وی ما ته اول لا کنیه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قستلا ورته ویل چې یا به حبسه دا ستا زړه غواړي یا د چا زړه دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی هغه د پترو باندې وای وی ما نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اې دا الله نبی حکم راتاو کا اجازه راکا دا منافق شو په دې خبره چې دا سرتی وامه حذیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره دی عزت سر وام نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل نه مؤمن دی بس خطا شو هدا دې حذیفه سره سم دواره احساس پیدا شو حذیفه وای دې ته پار ما به ډیر نیک نیک اعمال وکړو خو د دې کلمې ګناه او حسد په معنا څنګه ورجیږي ها صرف یو عمل ما ته معلوم دی الله په لار کې ما ته شهادت الله راکړي که شهید شوم نو کېدې شي الله دا ګناه ما نه ورجیږي ما ولې دا خبره کوله
نو دله به الله په جنگ یمامه کې شهادت ورکړه، شهادت یمامه کې شهید شو. او هرچی ابو البختری و ها به عباس رضی الله عنه او ما غسیو شو چې یو صحابي ابو اليسر یو طویل د ون ډیر لنډیو او عباس ته ونی ډیر غټ اوچتو. تر دې چې کله عباس گرفتار شو نو جامع ضرورت یو، نو په صحابو کې د سکستو چیرې د عباس جامع بدن یو سره برابر وي، صرف عبد الله ابن ابي دا د بدن نغټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابي نه جامع واغسته او نبی صلی الله علیه وسلم ول بدله به اخلاص کړي. دې د وجه نه کله چې عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول کفن خپل قمیص ول ورکو دې لپاره چې بدله اخلاص شي او لاړم په پیاچ چولې دي خو لاړم ول پیدا ورنکړه، قمیص ول پیدا ورنکړه، رسول الله جنازه ول پیدا ورنکړه. قرآن کې منه کو چې به ګوره د ذکرونه کې ولا تصلي على احد منهما ابدا، چې ایمان چا کې نه هغه شي نه ولا فایده نه ورګي. نو عباس ابو اليسر گرفتار کړو، رې وستو تړلې نبی صلی الله علیه وسلم ته او ویل اې د الله نبی ما دا تړلې ده. عباس ته ویل چې اې د الله نبی د زنی منی ولې دا زینی ولا نه شو ما بوله غرزول وي ما څه کسان ولیدل چې غټ غټو سپین سپینو سرونه باندې ختنو وغي رااله زی اونی ولا ما وی تړل ما در لاس کې ور کړم. ابو اليسر رحماني ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم تم رښتې دا ملائکه د اسمان چې عباس دې له اترل تعالی لاس کې درکو. عباس په قیدانو کې راغی، دا عباس ورارو د علي رورو عقیل اغم په قیدانو کې راغی، د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزیو هم په قیدانو کې شو. هرچی ابو البختری و دی ابو البختری سے په میدان کې یو انصاری صحابي مجزر یو تویلو هغه سم مخامخ شو او دا سبل یو قسمو ندی مجزر رضی الله عنه ته ویل چې ابو البختری ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا متعلق مونږ ته ویلی چې دا به وجنه نه او دا به صرف گرفتار وای ستا د وجنه مونږ باندې کړی لہذا زتا نه وجنه مال گرفتاری راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی بوزم. ندی ابو البختری ته ویل چې دا کس ما سره د دلبم ته گرفتار کې به وجنه بیان هغه تل ما ته رسول الله دی مبارک سن دی ویلی ستا مبارک راته ویلی. نو دوت ویل چې نه یا به منګ دوانو له امن راکې او یا منګ دوانو د سجن کو ولې وی سبب ز مکه ته ز گرفتار شمه او دا ته مړ کی سبب مکه کې خزي او د مکه کسان به وي چې مړه ابو البختری د خپل ژوند د شوق د وجنه امرګره مړ کو او ځان گرفتاری ته ور کو ځان بچ کو دا پیغور ځان ته نشم پرې قستله. مجزر ویل ما د تی ویلو دې نقل اړې دوی ست مجزر هغه مړ کو امرګره مو سمړ کو او راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ویل اے الله نبی ابو البختری سما د سکارو کو نه په قلارې دو ما وجره په دې طریقه باندې هغه بختری په میدان کې مړ شو دا نور گرفتار شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د مکه مشرکانو نه کسان مړ کړه. په دې بدر کې د صحابو نه 14 کسان شهیدان شو، شپږ مهاجرینو او 8 انصارو او د مکه مشرکانو نه 80 کسان مردار کړه. او هغه کسان چې هغه د ټول مکه مشرانو صنادید قریش او تویلو مشرانو هغه ول په ټول مردار کړه او یا کسان چې هغه گرفتار کړه قید کړهاله اونې ولې شو گرفتار شو. نو مکه مشرکان به د میدان نو تختید
هغه نه بعد مکه مشرکانو تم خبر ورغله مؤمنانو ته ورغله مکه والا ته خبر تصدیق اول کې کونو دلته منافقان هم دا نه منل په مدینه کې دا چرته کېدل شي دا غي متعلق خبره آینده هفته کې ان شاء الله هغه به بیان الله دې صحابه تابعداري موږ تاسو ته په سي معنا باندې را نصیب کړي الله دې زموږ تاسو معاشرم په دین باندې کې الله دې زموږ تاسو نه نوې کل د ځوانانو او د الکانو دا کل دی الله په دین باندې راولي الله دې اخلاق دې معاشره د دین سره برابر کړي زموږ په هغه عادات او خوینو چې د اسلام نه خلاف دي پاغي دي الله نه راولي په اسلامي اخلاق او په عادت دي الله راولي دا زمنګ د پاره یو معاشره جوړه کی ځکه آینده معاشره په دې باندې جوړه ده او بد طرف روانه ده الله دې خیر طرف ته بوزي والله دې زمنګ تاسو ومنځ کې الفتونه محبتونه پیدا کی الله دې زمنګ تاسو دې ملکم حافظ او ناصر شي د نور مسلمانانو د ملکونو دې الله حافظ او ناصر شي چرته مسلمانان دي الله دې هغه سره تعاون او مدد وکړي او الله پاک دې دې مصیبتونو د اخلاص کی او کم کسان چې د مسلمانانو په خلاف منسوبې کوي الله دې منسوبې د هغه په خلاف باندې جوړي کی کم کسان چې زموږ تاسو نه مړ شي دي مخکې دا غي دې الله مغفرت وکړي نږدې زموږ تاسو تیر هفته کې موږ سمرګره اوس دې هفته کې موږ سب مانځه کې نشته په دیره کې پروت ته قبر کې پروت ته الله دې هغه مغفرت وکړي الله دې درجات ته بلند کړي هغه ته دا پته نه وته رجوع کړي چې انده جمعې مانځه کې بزنه مو او بیا په دې سب کې زنه مو موږ تاسو مزل تناس ته انده پته نه لګي انده بس کی الله دې هغه مغفرت وکړي او څونه مړي دې هغه دې الله مغفرت وکړي والله دې اعلی درجات له بلند کړي ازمن تاسو خاتمه دې الله په ایمان باندې کړي ایمان باندې مړ شو او الله دې عذاب د قبر نه عذاب د جهنم نه موږ تاسو وساتي او جنت ته دې به حساب کتاب موږ تاسو داخل کی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم دا تپوس کې چې رب فرض مونږ 2 رکعات تشتي 2 رکعات ډک دي کې سره ټول ډکو کې نو په دې باندې خصوصا ونه راځي سیدا د کچا مونږ تشه ډک کړه په دې ستسه ونشتا احادیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازیګر ماسپخیم مونږ څلور وانه رکعاتونه به ډک کول امام په ماسپخیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سودریدو اولنې رکعات به د 10 آیاتونو په مقدار ویلو دویم رکعات به د 10 آیاتونو په مقدار ویلو او رستنی 2 رکعاتونه به داغي پنیمه نو چې 10 شو داغي پنیمه 15 شو نو سورته فاتحه هو آیات ده دیو جنا دا ډک فرضو کې کچا ډک وکړه نو دا سنت طریقه ده سناروانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړي دی په دې استساو ناراضي جائز دي خبره په دې کې نشته د مرګري د تاسو کړه دی چې را موږ د شیعاګانو سره د شیعاګانو ذبیحې موږ له خړل جائز دي کنه ایران کې وي نو مسله دا ده چې یو ګوره عامه ترکاری ده پروت دي سبزی ده نو کدار چا پخ کړه کیندو پخ کړه کسی پخ کړه چې پاک شینه په کوروا چول موږ تاسو لري خړل جایز دي موږ سه په شریک باندې خوراک چزان سه کینو جایز دي ایسې دي جمعدار دي چپړاسی دي بل یو دي خویسې دي هندو دي سیک دي دا سره خوراک موږ تاسو د عام شینو جایز دي
یا مثلا منګه یو ساروی حلال کو چرګم حلال کو ساروی هم حلال کو هغه تمیز دا پوښته او موږ له شینه ورکړه پاک شینه پکې واچول دا غي خړل موږ له جایز دي ظاهر کې کافر پاک دي پلیت نه دي ایسه خوراک سکاک جایز یو مسله د ذبح ده حلاله ده او حلاله کی شریعت موږ ته شرایط ویلي دي چې د ارچا حلاله موږ له خړل جایز نه دي سیګ راولګيږي هندو راولګيږي ګډ حلال کی چرګ حلال کی چيله حلال کی دې خړل موږ له جایز نه دي که صحیح يهودي او که صحیح نصراني کتابي بیا د اقصه به موږ له جایز ده دغه سی یو تن ده بیلما ازره مونږ نه کوي وکاغه علي حدیث ته او بیلما علي حدیث ته کاغه موږ لګړ حلال کو که چيله حلال کو راجي قول علماء دا ده چې دې د ذبیح هم خړل جایز نه دي ځکه دې مونږ پر قسطو باندې د اسلام نه خارجيږي مدد ذبیح موږ له خړل جایز نه دي دی وجنه د کې ډېر احتیاط کوو سستی و ناراستی باندې کوو چې راولګي بس چرګان والا ته لکه چرګان حلال کا ګورو نه چې دا چرګ والا موږ پابند کنه ده عقیده څنګه ده دغه څه وسراشه شیعه ده شیعه قائد د اسلام سره منافي دي دی وخت چې څونه شیعاګان دي دا غي عقائد د اسلام سره منافي دي بالکل د اسلام نه الټه دي قران او حديث سره تضاد دي شرکی عقیدې دي دون عقیدې دي مليان یو اوري اوس خپل ارچا څه په دې جب کې میډیا ده د شیعاګانو بیان نو اوري هغه به ته وي هر ځکه وي اسمانونو اختیار هم د مولا علي سره ده زمکه اختیار هم د علي سره ده د هر شي اختیارات د علي سره دي یو جوړي دون عقیده جوړه شو ته موږ څنګه مسلمان وایو او د ذبیحه به څنګه جایز کو په دې وجه نه د شیعه هغه ذبیحین بزان ساتي هغه کوم حلاله کړی دا بخورین هغه خړل تعالی جایز نه دي دا د سله کسي کا هندو چې څنګه وکي دغه څه د بریلی چې هغه د عقیده لري چې را پیغمبر حاضر ناظر دی او اولیاء او لواکه اختیار او تصرف شته چې ستا ته پته لري چې د عقیده دغه ذبیح هم مخوره ځکه عام علما اختلاف ته چې دا پالي کتابو کې داخل دي کې نه دي داخله احتیاط دا چې دیونه خوري موږ تاسو په سفر باندې په لار باندې زو هوټل ته ودرېګو بس موږ ته پته نه لګي دا هوټل څوک دی او د دې کارکون کې دا څوک دی هر ځای کې غوښه مخوره بس غوښه ده غوښه ده او هغه ته غوښه راوړو پلان کې راوړو نه بلډي وخوره دال وخوره گزاره پاغي باندې وکړه چې بيخي دي شوق ده او وخت در باندې تیریږي چرګان به وسري چرګ تراواله ځان له حلال کا او بیا هغه ته دار له پوق په کړي کی او هغه نه رسته به ته وخوره دې احتیاط وکوم تاسو او ذبایحو کې نو دغه قصد شیګانو ذبیحینا وسړی ځان ساتي هغه باندې استعمالي څه په برابر کې نيزه صدر